بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ چې کوم نن ټاپک دی نو دا دی نان واسکولر پلانټس. ټیک ده، یو واسکولر پلانټس یو نان واسکولري. ټیک ده، پلانټس زمونږ سره بیسیکلی دوه قسمه دي. یو هغه پلانټس دي چې په هغې کې د واټر او دغه د اوړو راوړو دپاره د فوډ د اوړو راوړو دپاره پکې زایلم او فلویم یعنی کنډکټینګ ټیشوز پریزنټ دي. یو هغه پلانټس دي چې په هغې کې ایبسنټ دي. نو کم پلانټس کې چې ایبسنټ دي نو هغې ته مونږ نان واسکولر پلانټس وایو، او دا پلانټس چې دي دې ته مونږ لوور پلانټس هم وایو. څه ورته وایو؟ لوور پلانټس کې هم راځي. ټیک شو. اوس د دې نان واسکولر پلانټ زموږ سره اګزامپل څه دی؟ یو کلاس دی چې هغې ته مونږ برایوپایټس ورته وایو. څه ورته وایو؟ برایوپایټس ورته وایو. دې ته مونږ بل نوم چې دی امفیبیوپایټس ورته هم مونږ وایو. څه ورته وایو؟ امفیبیوپایټس. امفیبین چې دی په انیمل کې یو کلاس دی، هغه په وچ او لمده دواړو باندې خپل ژوند تیروي. لینډ اینډ واټر باندې خپل لایف څه کوي؟ تیروي. یعنی د ژوند څه حصه په اوبو کې وي او د ژوند څه حصه په وچه باندې وي. نو دا پلانټس چې دي دیو هم د امفیبین په شان دي. د دیو چې دی نو د ژوند څه حصه په لینډ ده، خو د فرټلایزیشن دپاره، د زایګوټ د جوړېدو دپاره، د ریپروډکشن دپاره دیو ته د څه ضرورت دي؟ د واټر ضرورت دي. بغیر د واټر نه د دیو چې دی ریپروډکشن ناممکنه دی. نو ځکه په انیملز کې پراکس ته او ټوټس چې دي دغو ته امفیبینز وایي، او په پلانټس کې چې دی برایوپایټس ته امفیبیوپایټس ویلی شي. یعنی دا د وچې او د لمدو دواړه په چې دي د دې خپل لایف سایکل کور کوي. ټیک شو. اوس د دې مین کریکټرسټکس څه دي؟ یعنی دا برایوپایټس په تاسو په څه پیژنئ؟ ټیک شو. یاد ساتئ د ټولو ناول مونږ راځو دا برایوپایټس چې دي دا مونږ په دریو غټو کلاسونو کې تقسیم کړي. په څو کې؟ په دریو کلاسونو کې. په هغې کې یو کلاس چې دی هغې ته وایي مسایي، دویم کلاس چې دی هغې ته وایي هیپیټیسي، او دریم کلاس چې دی هغې ته وایي انتاسوریټي. مسایي چې دی دې ته جنرلی په دغه کې ورته مونږ موسیز ورته وایو. څه ورته وایو؟ موسیز. ټیک شو. هیپیټیسي چې دی د دې اګزامپل چې دی دا زمونږ سره دې ته مونږ په انګلیش کې دی پلانټس ته مونږ لیور ورډس ورته وایو. څه ورته وایو؟ لیور ورډس. دا د اینې په شان ښکاري. اینه نه دی، جګر، لیور، ځکه دې ته څه وایي؟ لیور ورډس وایي. او انتاسوریټي چې دی دې ته جنرلی مونږ هارن ورډس ورته وایو. څه ورته وایو؟ هارن ورډس. دا د ښکر غوندې ښکاري، داسې په دنګ خیږي، د هارن غوندې شکل جوړوي، نو ځکه دې ته څه وایي؟ انتاسوریټي. ټیک شو. دا درې کلاسې دي غټ غټ. د ټولو ناول راځو دا د دې په باره کې راځي چې دیز آر د فسټ لینډ پلانټس یا دیز آر د فسټ پلانټس وچ مایګریټډ ټوورډز د لینډ. برایوپایټس چې دي یا نان واسکولر پلانټس چې دي دا وایي چې دا اولني پلانټس چې دوی د واټر نه لینډ طرف ته مایګریشن کړی دی. صحیح کړی دی؟ مایګریشن کړی. د دیو نیا نیکونه چې وو هغه په واټر کې وو. په څه کې وو؟ په واټر کې وو. دیو کوشش دا کړی دی، ساینټسټ دا وایي، ایولوشنست دا وایي چې یاره مونږ څه وکړو، لینډ طرف ته لاړ شو. نو چې لینډ طرف ته دیو مطلب دا دی یو جمپ والی دی. نو اوس هم دیو مکمل نه لینډ باندې دی او نه په واټر دی. دا په مایسټ او شیډي پلیسز کې وي. ریپروډکشن دپاره اوس هم د اوبو ضرورت دي. نه مطلب دا دی چې دا ان بټوین لینډ اینډ واټر باډي دي. ټیک ده. نو سو دے آر دی فسٹ پلانټس وچ مایګریټډ ټوورډز د لینډ. ټیک شو. فار ا سکسیسفل لایف. د بله خبره دا ده چې دا برایوپایټس چې دي دیز آر ویری ویری سمال پلانټس. تقریبا زیات نه زیات پیو سینټي میټر چې دی نو دا زموږ سره د دې د هغې سایز یې ډېر نه وي. پیو سینټي میټر پورې دا دنګ خیږي. بله دا ده چې دا نان واسکولر دي. دا خو مونږ آلریډي ډسکس کوم کو. او دا نان فلاورینګ دي او نان سیډس پروډیوسینګ پلانټس دي. چې فلاور نه پیدا کوي نو سیډز به هم نه پیدا کوي. چې فلاورز پې نه راځي داسې پلانټس دي چې ګلونه پکې نه راځي. نو چې ګلونه نه راځي نو تخم به پکې هم نه راځي. ټیک شو. نو دا نان سیډ پروډیوسینګ پلانټس دي یا نان فلاورینګ پلانټس دي. د دیو هیبیټاټ څه دی؟ د دیو مسکن څه دی؟ کوم ځای به تا ته دا پلانټس میلاویږي؟ نو یاد ساتئ دا پلانټس چې دي دا به تا ته ایډریس یې دا دی
چې دا به تا ته په نمدار او شیډي پلیسز کې سایه‌دار او نمدار ځایونه چې دي دا د دوی کور دی دا به هلته راخیږي ټیک ده په هغې کې زموږ سره ریور سایټ شو ریور سایټ ټیک شو بینک اپ ریور شو کنارې چې کمې دي او دغه رنګې د ټریز چې کم ټرنکس دي لمدار نمدار غونتي تنې دي نو دا به په هغې راخیږي او نښتې به وي دا ټیک شو په والز پسې به نښتې وي دیوالونو پسې نمدار دیوالونه چې کوم دي نو دا د دې هیبیټاټ دی د دې باډي چې کومه ده د برایوپایډس نو یاد ساتئ د دې باډي ته تیلس ویلی شي څه ورته ویلی شي تیلس ورته ویلی شي تیلس هغې باډي ته وایي چې په هغې کې مونږ فرق نشو کولی په څه کې فرق نشو کولی چې یاره په دې کې روټ کم یو دی سټیم پکې کم یو دی او لیوز پکې کم دي یعنی they don't have true roots په دې کې نه ټرو سټیم پکې نه ښکاري ټرو لیوز پکې په نظر نه راځي نو داسې باډي ته مونږ څه وایو تیلس باډي نو په برایوپایډس کې ټرو روټس نه دي ډیولپ شي په برایوپایډس کې ټرو لیوز نشته په برایوپایډس کې ټرو سټیم نشته څنګه چې په نور پلانټس کې مونږ ته ښکاري نو داسې په دې کې نشته دی ټیک شته د دې یو باډي ده ګرین باډي ده او هغه باډي ته مونږ تیلس بس جسټ ورته وایو ځکه چې د روټ کم سټرکچر دی نو هغه په دې کې نشته چې کم ټرو سټیم دی نو هغه سټرکچر په دې کې نشته کم چې په نورو کې دی کم چې په مایکروسکوپ کې په نظر راځي نو هغه په دې کې نه راځي ټیک شو ایبسنټ دی پکې اوس یاد ساتئ چې کم باډي ده په دې کې زموږ سره یاد ساتئ کوم ګرین باډي ده نو هغې ته مونږ ګمیټوپایډ ورته وایو څه ورته وایو ګمیټوپایډ چې دی نو دا زموږ سره ګرین دی دا څه دی دا ګرین دی او دا فوټوسینتھیټک دی څه دی فوټوسینتھیټک دی دا ګمیټوپایډ چې دی د برایوپایډس مونږ جنرلی ډیوایډ کړی په روټ لایک سټرکچرز کې چې هغې ته مونږ رایزایډ ورته وایو څه ورته وایو رایزایډ او داسې مطلب دا دی چې په سټیم مشتمل خو بټ دس از ناٹ ا ټرو سټیم نه وي بټ سټیم لایک سټرکچر پکې وي لیوز پکې وي چوټه لیوز وي پکې ماینوټ لیوز بټ دیز آر ناٹ ټرو لیوز پکې نه وي څنګه چې په لیوز کې وینز موجود دي میډرب موجود دي داسې غونته ټایپ سټرکچر په دې کې نه وي صحیح شو جسټ لیمینا وي ټرو لیوز نه وي ټیک شو ګمیټوپایډ باډي چې دا که مونږ راشو په برایوپایډس کې نو دا ګمیټوپایډ باډي چې دا زموږ سره تاسو ته پته ده ګمیټوپایډ ورته ځکه وایي چې دا څه پروډیوس کوي ګمیټس پیدا کوي ګمیټس آر د سیکس سیلز دي اوس یاد ساتئ دا زموږ سره ګمیټوپایډ چې موږ سره ملټي سیلولر سیکس ارګنز پیدا کوي څه پیدا کوي ملټي سیلولر سیکس ارګنز پیدا کوي نو هغه یو ارګن چې دی هغې ته وایي انتیریډیم دا موږ سره میل ارګن دی میل سیکس ارګن دی ټیک شوه په برایوپایډس کې فیمیل سیکس ارګنز ته ویلی شي ارچیګونیم څه ورته وایي ارچیګونیم ورته وایي فیمیل سیکس ارګن ټیک شو اوس چې کوم انتریډیم دی نو دا یوزولي دا زموږ سره څه کلب شیپ سټرکچر وي داسې کلب شیپ باډي وي او دا په دې کې دننه زموږ سره چې دی سپمس پیدا کیږي سپم لایک سټرکچرز چې هغې ته انتروزایډز ورته وایي څه ورته وایي انتروزایډز ورته وایي دا داسې غونتې باډي وي کلب شیپ سټرکچر وي او په سټاک باندې مشتملي په بیس باندې په سټاک اټیچ یو داسې خور شوی وي په دې کې دننه کم سپمز دي دغې ته څه وایي انتیروزایډز څه ورته وایي انتریزایډز ټیک شو دا ملټي سیلولر وي دا مومنټ کوي د واټر په ذریعه باندې دې سره فلیجلا موجود دي سیلیا ورسره وي د هغې په ترو دا څه کوي حرکت کوي دا چې کله وچ وي نو د دې نه دا ملټي سیلولر انتروزایډز چې کوم دي یا سپمز چې دي دا تې بار ته ریلیز شي اوس زموږ سره دا خو ملټي سیلولر سیکس ارګن شو میل ارګن چې دی ته مونږ انتریډیم وایو دا په برایوپایډس کې پیدا کیږي بل چې دی فیمیل یو ارګن پکې پیدا کیږي چې هغې ته ارچیګونیم وایي ارچیګونیم چې دی دا زموږ سره داسې په لانګ نیک مشتملي او لاندې چې دی بیلي د خېټې غوندې سټرکچر پکې وي چې هغې ته وینټر وایي څه ورته وایي وینټر ورته وایي دا تاسو مخکې به په موسس کې ووایې او داسې پکې باقاعده نیک موجود وي نو دا هم باقاعده زموږ سره څه وي دا زموږ سره ملټي سیلولر سټرکچر وي
او د دې وینټر چې دی په دې کې دننه لارج سیل موجود دي چې هغې ته اوم یا ایګ ورته ویلی شي. څه ورته وایي؟ اوم یا ایګ ورته ویلی شي. اوس زموږ سره چې کله واټر اویلیبل وي، کله باران وشي، نو زموږ سره داسې وشي چې دا انتروزایډس چې دي دا د واټر په ذریعه باندې څه وکړي؟ سویمنګ شروع کړي. څه شروع کړي؟ سویمنګ. لامبو شروع کی لامبو. او دا چر طرف ته راځي؟ دا راځي زموږ سره فیمیل ارګن طرف ته چې کوم ته مونږ ارچیګونیم وایو. صحیح شوه؟ نو اوس زموږ سره یو خبره کلیر شوه چې میل ارګن چې دی نو دا زموږ سره څه دی؟ دا موټایل دی. دا څه دی؟ موټایل دی، حرکت کوي. او چې کوم فیمیل سټرکچر دی، چې کوم ارګن دی، په هغې کې چې کوم ایګ پیدا کیږي نو د ایګ از نان موټایل. ایګ زموږ سره څه ده؟ نان موټایل دی. سره سفلیجیلا او سیلیا پکې اپسنټ دي. اوس زموږ سره دا انتروزایډس چې دی دا سویمنګ کوي او دا چې کله دلته راشي نیک ته، نو زموږ سره په دې نیک کې چې دی دې نه څه سویټ فلوډ بهر ته راوځي او دا څه کوي؟ دا زموږ سره اټریک کوي، دا انترزایډ اټریک کوي او دا انترزایډ د دې نیک کینال په ذریعه باندې دننه لاړ شي او دا زایګوټ چې کوم دی هغه څه کي؟ هغه د دې فرټلایزیشن وشي. څه وشي؟ فرټلایزیشن وشي. چې کله باران وشي، کله اوبه ویلیبلي، نو دس میل سکس ګمیټس د انترزایډ is swimming towards the neck of the female organ archegonium where it enter through the neck canal and fertilize the egg چې کله دا فرټلایز کی نو زموږ سره څه جوړ شي؟ زایګوټ جوړ شي. زایګوټ. اوس یو خبره یاد ساتئ، دی اوم ته مونږ او سپیر ورته وایو. څه ورته وایو؟ او سپیر ورته وایو. ټیک شو؟ او چې کله زایګوټ جوړ شي نو د زایګوټ نه بعد چې دی نو مونږ بیا دی ایګ ته څه ورته وایو؟ او سپور ورته وایو. څه ورته وایو؟ او سپور. او سپیر ایګ ته وایي چې کله دا په دې انترزایډ باندې فرټلایز شي نو دی نه چې کوم زایګوټ جوړ شي دغې زایګوټ ته بیا څه وایي؟ او سپور ورته وایي. اوس زموږ سره دا او سپور چې دی دا زموږ سره څه شي؟ دا زموږ سره څه ټایم دپاره دا څه وکړي؟ ریسټ وکړي او دا بیا څه ته په مایټاسس باندې دا مایټاسس شروع کړي او د مایټاسس په ذریعه باندې دا په ملټي سیلز کې څه شي؟ تقسیم شي. یو باډي کې کنورټ شي چې دغې ته موږ څه وایو؟ څه ورته وایو لکه؟ ایمبریو ورته وایو. چون کې په برایوفایټس کې اولنی پلانټس دي چې په دې کې ایمبریو جوړیږي، نو په دې وجه دې پلانټس ته بل نوم څه وایي؟ دا نوم یې هم یاد ساتئ. they are also called embryophytes. څه ورته وایي؟ embryophytes. یعنې داسې پلانټس چې نو so they are the first plants which produce the embryo. ٹھیک ده؟ نو دا ایمبریو جوړی نو ځکه دې ته ایمبریوپایډس وایي. اوس یو خبره کیپ ان مایند کړئ چې ګمیټوپایډ چې کوم دی دا زموږ سره دا ګمیټوپایډ چې دی دا زموږ سره څه دی؟ هیپلایډ دی. دا څه دی؟ دا هیپلایډ دی. دې کې آلریډي هاف نمبر اف کروموسومز دي په دې باډي کې. دا باډي چې دا سپوز دیس از د موسس ګمیټوپایډ زه تاسو ته ډرا کوم. دې کې داسې لیوز وي او دا زموږ سره د دې باډي داسې مشتمل دا پکې ناټ دا پکې رایزایډز دي، ټرو روټس نه دي، دا پکې ټرو لیوز نه دي، دا پکې سټیم ده خو ټرو سټیم نه ده. اوس زموږ سره په دې کې دا اوس ګمیټوپایډ چې دی په دې کې زموږ سره څه دی؟ هاف نمبر اف کروموسوم دي. نو کله چې په دې کې زموږ سره څه جوړیږي؟ میل سیکس ارګن جوړیږي. میل سیکس څه شی جوړیږي؟ دا ارګن. او دغه رنګې فیمیل سیکس ارګنز. نو په دې کې دا میل ګمیټس او فیمیل ګمیټس چې دي دا په مایټاسس جوړیږي. دا په څه جوړیږي؟ مایټاسس. ځکه چې آلریډي پکې هاف کروموسوم دي او چې ته پکې میاسس وکړې نو بیا به ښه هاف کېږي، بیا به مسله خرابېږي. نو لہذا په مایټاسس باندې دغه زاړه کروموسوم مینټین وساتلی شي. نو زموږ سره په ارچیګونیم کې هم ایک چې دی نو دا هم په مایټاسس جوړیږي. په څه جوړیږي؟ په مایټاسس. اوس چې کله زموږ سره دا زایګوټ جوړ شو، او سپورز جوړ شو، سپوز دلته او سپورز جوړ شو، نو دا ایمبریو ته کنورټ شي او دا ایمبریو چې دی بیا ډایرکټ چې دی جرمینیټ شي او دا زموږ سره څه جوړ کړي؟ سپوروپایډ جوړ کړي. څه جوړ کړي؟ سپوروپایډ جوړ کړي. ټیک شو؟ اوس دا سپوروپایډ باډي ده. اوس دا څه ده؟ سپوروپایډ ده. او سپوروپایډ چې دی دا زموږ سره څه دی؟ ډیپلایډ دی. دا څه دی؟ ولې ډیپلایډ دی؟ ولې ډبل نمبر اف کروموسوم دی؟ پکې خو کلیر دی چې یو ان چې دی نو هغه د
انترازایډ سره او د سپم سره او یو ایک د ایکس یو ان چې دی یعنی هاف نمبر اف کروموسوم د ایکس سره کله چې دا ان او دا ان دا دواړه هاف رايوځي شو زایګوټ یعنی او سپور جوړ کو نو n + n = 2n زموږ سره څه ورکو ډیپلایډ باډي ورکړه. اوس د دې ډیپلایډ باډي نه ایمبریو نه چې کم سپوروفایټ د پاسه راوخته جوړ شو نو دا به زموږ سره صحیح دا به ډیپلایډ دا به صحیح ډیپلایډ وي. اوس یو خبره پکې بل هم یاد ساتئ چې دا زموږ سره دا ایمبریو چې دی دا د نه غورځي دا په دې ګمیټوپایډ باډي کې دننه موجود وي او دا جرمینیټ شي دا راوخیږي او څه ورکي سپوروفایټ ورکي څه ورکي سپوروفایټ ورکي. اوس دا سپوروفایټ چې دی دا په چا کې اټیچ دی په ګمیټوپایډ کې دا په ښکته کومه باډي ده ګمیټوپایډ دا په بره کومه باډي ده سپوروفایټ. نو پته ولګېده چې دا سپوروفایټ ډیپینډنټ دی په ګمیټوپایډ باندې د خوراک دپاره د واټر دپاره د نریشمنټ دپاره او د پروټیکشن دپاره کو د خپله باډي د سپورټ ختم شو نو سپوروفایټ بیا گروث نشي کولی ځکه چې سپوروفایټ گرین نه دی خپل خوراک نشي تیارولی د خوراک او ارسه د چا نه لي د ګمیټوپایټ نه لي. نو ګوره دی په ګمیټوپایټ کې دی او جرمینیټ شو سپوروفایټ یې جوړ کو د سپوروفایټ ځکه وایي چې دی بره یو کیپسول سټرکچر په موسیس کې نیسي. زه د موس اگزام کې مثال به تور والم او په هغې کې په میاسیس باندې په څه باندې په میاسیس باندې پای کې څه جوړیږي سپورز جوړیږي. نو بیا په سپورز کې به زموږ سره کروموسوم څه یې لکه هاف وي څه وي نو د دې سپورز نه چې دی نو دا به جرمینیټ شي د دې جرمینیشن نه به زموږ سره څه جوړیږي ګمیټوپایډ. نو ګمیټوپایډ باډي به بیا زموږ سره صحیح هیپلایډ وي ولې چې سپور هیپلایډ نو د هیپلایډ نه به هیپلایډ باډي جوړیږي. خبره ورسېدې. نو ګوره ګمیټوپایډ سپوروفایټ ورکوي او سپوروفایټ د سپور په ذریعه بیا ګمیټوپایټ ورکوي نو یو نسل بل جوړي بل جوړي یعنی هیپلایډ جنریشن پر ډیپلایډ پسې راځي او ډیپلایډ په هیپلایډ پسې راځي. سو دیس از کالډ الټرنیشن اف جنریشن. ٹھیک ده. نو دا زموږ سره سیدي جنرال کریکټریسټک اف دی برایوفایټس دی یا دی نان واسکولر پلانټس دی دا بیا دی. خاوه زموږ سره د برایوفایټس چې دي څه اگزامپلز دي که پرس که مونږه د مسای نه اگزامپل والو نو په مسای کلاس کې زموږ سره چې دی اگزامپل دی پولیوټرایکم څه دی پولیوټرایکم موسز موس چې کوم دی دیز آر سم اگزامپلز فرام دیس کلاس. هیپیټیسیا د لیور ورټ نه چې کوم دی زموږ سره اگزامپل دی چې هغې ته وایي مارکینشیا څه ورته وایي مارکینشیا. د انتاسوریټي د کلاس یا د هارن ورټ نه زموږ سره یو اگزامپل دی انتاسیروز څه شی دی انتاسیروز. نو دا به خیر دی مونږه به ووایو انشاءالله د موسیس دا پکې شته دی په ډیټیل سره دا به پریکټیکل هم وکړو صحیح ده.